چې کوم بادشاه راغی مالې نوم هم نه راځي. نوم دی سلمان نوم دی که نه؟ د هغه زوی یې څه نوم دی؟ محمد بن سلمان. او د پلار یې څه نوم دی؟ د پلار سلمان نوم دی، د زوی نوم محمد دی. نوم خو ښکلي نوم دی محمد، ځکه د دواړو نوم ښکلي نوم دی. کتابونه زموږ لیکي بورک فی بیت فیه محمد، په کوم کور کې چې داسې انسان چې د هغې نوم محمد شاملي کړي دي په هغې کور کې به برکت وي. نوم خو محمد ښایسته نوم دی، خو کارونه یې سم ونه کړل که نه. په جده کې ځای په ځای باندې سلیماګانې جوړې شوې. په مدینه منوره کې اصل کې زه خبرېږم نه، ما سره دا کوچنی موبایل دی، دا غټ موبایل دا نه چې ځان نه نشم اخیستی، خو هغې سره مې شوق نشته، دا مې د ضرورت لپاره ساتلی دی. نو دغه فیسبوک میزبوک او د دغې ځایونو زه نه خبرېږم او نه ماله هغه نوم هم نه راځي. بعضې وخت کې راته څوک د میسج ووایي یره وایي دا لږ په میسج باندې څه شی راولېږه. زه یې مورګه چې زوی مې راشي قسم دی که د میسج لیږلو هغه طریقه هم راله راځي. نو زه خبرېږم د دې شیزونو نه، خو چې بعضې کسان راته وایي نو د هغې نه خبر شم. ځکه اخبار موږ نه ګورو، راډیو ته موږ نه کینو هسې زیاده وخت ته. نو چې خبر شوم چې دا په جده کې سلیماګانې جوړې شوې یا په ریاض کې جوړې شوې، تاسو ته ښه پته راخبرېږئ. په مدینه منوره کې د سلیماګانو ابتدا شوه. هغه ځمکه چې په کم کې جبریل امین ګرځېدلی دی، هغه ځمکه چې په کم باندې د دواړو جهانو سردار مبارک قدمونه یې غیشتي دي. یې رونو رکوټې سړی خو نه دی، د چا د مخه چې الله دنیا پیدا کړې ده. هغه انسان چې حضرت آدم علیه السلام شیش علیه السلام زوی ته وصیت کوي یا بچې وایي چې ته د الله نوم لې نو ورسره د رسول الله مبارک د محمد نوم هم ورسره اخله، ځکه چې زه په اسمان کې کوم ځای کې ګرځېدلی یم نو په اسمان کې چې مې د الله نوم لیدلی دی ورسره محمد نوم هم شته. زه په جنت کې ګرځېدلی یم چې کوم محل مې په جنت کې کتلی دی نو په هغې د الله نوم که شته، محمد نوم هم شته. د جنت د اونو په پاڼو باندې د محمد نوم شته. نو بچې د جنت کې چې کمې حورې دي نو د هغوی په دې تندو په دې وجودونو محمد نوم لیکلی شوی دی. دغه چې کوم د اونې دي په جنت کې د هغې په پاڼو د رسول الله مبارک نوم لیکلی شوی دی. سدرة المنتهی باندې د رسول الله مبارک نوم لیکلی شوی دی چې د الله نوم اخلي نو د ده نوم هم اخله. هغه پیغمبر چې امام الانبیا دی، د ټولو پیغمبرانو سردار، هغه پیغمبر چې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی ولو کان عیسی حیا ولو کان موسی حیا که موسی علیه السلام جمدی وي ما وسعه الا اتباعی، وی د هغه دپاره به مناسب او جایز نه و مګر زما اتباع. که موسی علیه السلام هم جمدی وي هغه به هم زما اتباع کوله. د ټولو پیغمبران الله پاک وعده اخیستې ده که ستاسو په وخت کې دا پیغمبر راغی نو تاسو به سره امداد هم د سره کوئ. او ولتؤمنن به، په ده باندې به ایمان هم راوړی. او بیا آخر کې ورته الله وایي اقررتم اقرار هم وکړم. د هغې پیغمبر په وطن کې رونو چې د چا د مخه الله ځمکه آباده کړې ده هغې کې سلیماګانې جوړې شوې. او هغې ځای کې چې سلیماګانې جوړې شوې نو چې دا کم فلمي ټیران دي نو دا به هغې ځای کې خاکې جوړی، ډمان به د هندستان نه ځي، هغه ډمان به په دغې پاکه ځمکه باندې قدمونه ږدي، هغې ځای کې به سلیماګانې جوړېږي. او بیا د عربو هغه شیخان، هغه هم صیبه شیخان هغه ناست دي او د هغوی په مخ کې د سلیماګانې افتتاحګانې کېږي. اخر دا جون خو چې الله مقرر کړی دی نو دا خو به یو وخت کې ختمیږي که نه. د دې محمد سلمان نه مخکې څونه بادشاهګان لاړل، دی به هم یو ځل داسې لاړ شي. اخر په دې نه پیږم چې د مسلمانانو د ملکونو کم بادشاهګان دي غیرت یې په کومه باندې لاړ، چې کم وزیران دي غیرت یې په کومه باندې لاړ، چې کم صدران دي غیرت یې په کومه باندې لاړ، هغه ایمان یې په کومه باندې لاړ. او په دې باندې خیران یم چې زمونږ د لیډرانو غیرت په کومه باندې لاړ. اوسه پورې یو لیډر د دې دپاره خلک راجمع نه کړل چې په لارو په دغه کې ښاریو کې او خلک راجمع کړي او اجتماعګانې ځای په ځای باندې وکړي، جلسې جلوسونه وکړي او وښیي دغې خلکو ته چې موږ نه منو په مدینه منوره کې سلیماګانې، نور ځای کې هم سلیماګانې ناروا دي، په نورو ښاریو کې هم روا دي، خو دغه خو زموږ د ټولو ځای دی. دا صرف د دوی ځای دی، تاسو نه تپوس کوم، دا زموږ د ټولو ځای دی. نو زه حیران په دې یم چې ولې نه راپاسې لیډران؟ زمونږ د وطن لیډران مړه دي که د دې نه خبرېږي چې ځان ته مشران وي هغه په کومه باندې لاړل. د جوماتونو چې کوم امامان دي رونو په کار دي چې په دې باندې راپاسي جلسې او جلوسونه وکړي، په دې باندې بیان وکړي، په دې باندې تقریرونه وکړي.
د ختم نبوت جلسې زیاتې کې زیاتې فتنې را روانې دي. ګورې عقیدې لاړې د خلکو د پیسو دپاره تباه و برباد خلکو عقیدې پرېښودې. دا دونه بېدبې دا به موږ تر کمې پورې اخر برداشت کوو. تاسو نه تپوس کوم کمې پورې برداشت کوو. ولې دا پیغمبر چې څنګه زما دی دغه رنګې د صدر هم دی دغه رنګې د وزیر اعظم هم دی د هر مسلمان دی. ځان به پې قربان کو بچی به پې قربان کو خپل خاندان به پې قربان کو مال او دولت به پې قربان کو خو د پاک پیغمبر مبارک په جامه به موږ داغ نه پرېږدو به اواز وکړئ نه پرېږدو. د دې سلیماګانو خلاف به کوې که نه کوې د دې به خلاف کوې په کومه طریقه به خلاف کې ګوره دا غټې موبایل خو در سره شته دی که نه په دې باندې د دې خلاف وکې کوم مشران دی هغوی پسې زه خبرې کول نه غواړم. دا زما عادت نه دی او نه زموږ د کورنۍ د عادت دی. زموږ باباجي او زموږ شیخ صاحب موږ مشرانو چېرته داسې کار نه دی کړی. موږ ټول عمر د علماو قدر او ادب الحمدلله کړی دی. موږ د علماو بېادبي نه دي کړی. که موږ په څو خبره مو کې موږ چپ پاتې شوي یو هغه بېله خبره چې بعضې وخت کې هم د سر نه اوبه وړي نه هغه بېله خبره ده. خو لیکن دا د برداشت نه بار ده. زموږ لیډران به دې ته پام ني چې څومره لیډران دي د هرې پارټۍ چې دی پیغمبر د هغه دی بیت الله دا زمونږه دین دا زمونږه د دغې ځای نه دین شروع شوی د دغې ځای نه او دین به راټولېږي هم دغې مکې مکرمې ته. اخیره کې به دین حجاز ته راټول شي او بیا به دین مدینې منورې ته راټول شي. بس په مدینه منوره کې به دا بند شي او د دواړو جهانو سردار مبارک احادیث دې کې شته. اخیره کې به دین مدینې منورې ته راټولېږي. نورونو د دغه ځای نه دین خور شوی دی. موږ څنګه دغه ځای کې سلیماګانې برداشت کړو. ښځې راووتې نو ښځې خو ما درته وي چې جومات نه منې کړې که نه هغه یې ول ډرایوینګ ته کېنولې د مسلمانو غیرت یې کته چې 200 نو په هغې مسلمانان چپ پاتې شو نو بیا یې راوسته نو په دوکان کې درته کېنوله نو غیرت یې درله وکړه چې غیرت دې څومره دی نو بیا یې راوست نو بیت الله ته یې رادننه کړې. ولې دا پولیس والا هغې ځای کې ډیوټۍ نه شي کولی چې ښځې دې راوستې ورته. اخر موږ به بس پیسې پسې لګیا یو د بچي د تعلیم غم به کوو چې بچی مې ډاکټر شو انجینیر شي د دې غم به کوو. مرو به نه قبر زما ستا دپاره نشته. اخر لږ سوچ وکړه زما ستا ایمان دومره کمزورې شو چې څومره لیډران دي ټولو ته زما درخواست ټولو لیډرانو ته ټولو د جوماتونو امامانو ته علماو ته مسلمانانو ته چې راپاسې د دې خلاف وکړئ. ګورئ که دا زمونږ وزیر اعظم او دا زمونږ دا مشران او د نورو ملکونو مشران دا راپاسېدل قسم دی چې دا هر څه به بند شي. د دې مقابله کې دی اواز دی وکړي که نه سمېږي موږ د سره جنګ کوو دغلته. محمد سلمان به څنګه بیا ټینګ شي؟ خپل اختیار دی او خپل حکومت دی. که څوک څه وایي رانیسه جیل کې اچوه. دا دونه ظلم چې عمرې دې بندې کړې ټیکټونه دې کم ځای ته ورسول حجونه بند شو. یو چال روان دی یو څو بادشاهګان دي هغه سپیرو بدبخته بادشاهګان مشران چې هغه په دې وطنونو باندې راغلي دي نو دا سپیروالې راغلی دی کله ډینکې معاشرې او کله دغه بل معاشرې او کله یو دا ټول هغه چال دی ټول چال ولې تاسو په دې باندې نه پوهېږئ څه خو څوک د یرې نه غږ نه کوي غږ پوی هر سړی دی چې چا دا چال جوړ کړی دی هغه هم هر سړی پوهېږي خو څوک هم د یرې نه غږ نه کوي. لا يستقدمون ساعة ولا يستاخرون. کله چې نیټه راله په هغې نیټه به مرې د هغې نه مخکې کېدل شته او نه د هغې نه وروستو کېدل شته. زمونږ وطن دی په دې خپل وطن باندې مونږ ودرېږو. دقه رنګه سعودین دا زمونږ وطن دی په هغې به مونږ ودرېږو. دلته مونږ بدمني نه خوښو. د دې ځای نه دې الله پاک سلیماګانې ختمې کړي د دې به مونږ خلاف کوو. د هر مسلمان په وطن کې چې سلیما ده د هغې به خلاف کوو خو د هغې په طریق الله باندې خلاف کوو. اخو مبارک ځمکې دي او که ته ټولو ځایونو کې نه ټولو ځایونو کې دا ناروا دي خو د مکې مکرمې ځمکه الله په فرق پیدا کړې ده. د پاک پیغمبر مبارک وګوره هغه د نورو خلکو نه په فرق دی. هغه امام الانبیا دی. د هغې ځای بدی خو موږ بالکل نشو برداشت کولی او بېادبۍ موږ کوم ځای برداشت کولی شو. نو تاسو د خپلو موبایلونو یو پوچې کاروالی او د دې خلاف وکړئ. دا چې کوم مشران او لیډران دي هغوی ته ووایه چې دا کومې جلسې کوي دا جلوسونه کوي د دې پکې یو پوچې خلاف وکړئ. دا مو ووایه چې د دې موږ خلاف وکړو او سبا به زما ویزه ختمه کړي او زه به مکې مکرمې او مدینې منورې ته تللی نه شم او په ما باندې پابندي ولګي. نه چې ته مړ شو دا پابندۍ په تا ولګي داسې به بیا نه ځې. خو پر ورځ د محشر به د دواړو جهانو سردار مبارک سره یو ځای کېږو. څنګه سترګې به ورسره اخر څنګه لګو